أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آیت کریمہ کی ددی خبر وضاحت گئی چې انسان ته څه پریشانی یا څه مصیبت رسی نو دا فبما کسبت ایدیکم دا دغه اعمالو نتیجه ده، خلاصه ده. او یقینا الله د ډیرو نه درگذر کوي. او کدا لګ ډیر څه مصیبت راولي یا پریشانی یا څه بیماری نو دا صرف د تنبیه کولو لپاره چې د رجوع کی الله طرف ته. نو ځکه قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم وما اصابکم او آغا چی رسی تاسو تا من مصیبہ سمصیبت ستکلیف فبما کسبت پسبب دا آغا اعمالو کسبت ایدیکم چکڑی دی لاسنو ستاسو فبما په سبب داغ اعمالو دی چکڑی دی لاسونو ستاسو ایدیکم ولووی زکه چې عمومی طور باندې کار په لاسونو کیږي کنه نو زکه نسبت هغه ته وکړو ويعفو عن کثیر او درگذر کوي د ډیرونه. دا خو الله رحم دی، د ډیرونه درگذر کوي. یقینو ساتئ کچری په ټولو پکړوي کنه نو یو بم نوخه دا اللہ رحم و کرم دے. ویعفو عن کثیر او درگذر کئی دا ڈیرونا وما انتم نئی تاسو بمعجزینا خلاصی دن کی دا اللہ نا فی الارض پزمکان کی یا دویم امانا وما انتم نئی تاسو بمعجزینا عاجز کون کی اللہ لارا فی الارض پزمکان کی چرتا بخلاسی گی. پختانہ متل کی زیزی معزول برادی چرتا بزی سمرا منڈا وی ووا دا خدای زمکا خلاسی دے نشی او دا خدای چکم جوڑ کڑے اسمان دے دا غین بروتے نشی نو چرتا بزی نو زکائی زی وی وما لکم او نشت دے دا پار انستانسو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا من ولی ولا نصیر نسوک دوست او نسوک امدادی. شیخ غلام حبیب سے ابراہیم اللہ دا انداز بہو او شیخ القرآن دا پنچپیر اللہ دے خساتی وما لکم نبئی تانسولا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا من ولی ولا نصیر نسوک دوست او نسوک امدادی. ومن آیاتی او بعضی دا دلائل دا اللہ نا یا بعضی نخو دا اللہ نا اغا کشتی دی لن کی فی البحر پا دریاب کی کل اعلام پشان دا غرنو باندی. لارشم منوڑیا کیا مانے تا چی آغا جازو نوینی چی سترگی دے رناش چې دنده پکې هوټلې دي، ګرونونه دي او ځان ځانم منزلې دي
پته نشته چې سو بلاګانې که نه سړی حیران شي سړی حیران شي نو ځکه ایزې وي ومن آیاته او بعد د دلایلو د الله نه هغه کشتۍ دي هغه جازونه دي تلونکي فی البحر په دریاب کې په شان د غرونو باندې ان یشاء یسکن الریح که وغواړي الله نو بند به کی هوا لره بند به کی سیلی ان یشاء که اغواړي الله یسکن معنا بند بکی هوا نو بیا بسی فیضللنا پس همیشه بئی روان کېدا اولاړ علی ظهری پشاد سمندر باندې پشاد دریاب باندې چې الله مخې ته نه وي بیا دې څوک بوځي فیضللنا سمانا پس همیشه بی روا کد اے اولاڑ کمزے باندی علا ظہری اے پشاد دریاب باندی پشاد دریاب باندی ان فی ذالکا یقیناً پدی کی خامخا دلائل دی لکل صبار د پارا د هر یو صبرناک شکور تابدار اور شیخ غلام حبیب سے بوی ان فی ذالکا یقیناً پدی کے خامخا دلائل دی لکل صبار د پارا د ہر کامل مسلمان شکور شکر گزار ابھی دا صبر نہ دے دا جز دا ایمان دے او یقیناً پا مسلمان دو حالت ہے یا تکلیفی یا راحت وی نو که تکلیف وي نو صبر کوي او که راحت نو شکر کوي نو ځکه ایزې وایي ان فی ذالک یقینا پدی کی خامخا دلائل دی لکل صبار د پارا د هر کامل مسلمان شکور شکر گزار او یوبکهن معطوف علی محذوف راو باز علاقه بکار جوڑی گی او یرسلها عاصفا یا با اولیگی اللہ ہوا دیر تیزا یا با اولیگی اللہ ہوا دیر تیزا یوبک ہونا غرق بکی دیلارا بما کسبو پا سبب دا آغا اعمالو چی دوی کڑی دی ویافو او درگزر کئی عن کثیر دا دیرونا صحیح دا جی دو معنی شوی گا نا اے معطوفن علی چی محذوف راو باسی او یرسلو ہے یا با اولیگی ہوا دیر تیزا نو سبوشی یو بک ہونا غرق بکی دی کشتولا دی جازنولا بما کسبو اے پا سبب دا آغا آمالو کسبو چی دوی کری دی ویافوان کثیر او دا دیرونا در گزر کئی کتا استے یاد یو ٹیم کی آغا جاز بکی دا غشو چی پا تنونو مالونا تینرا کل ختمی دن پا میاشتو باندی چی اللہ دا غکی نو دا سی کئی نو زکای زیوی ویعلم الذین دا علت دا ما سبق لپارا ویعلم الذین او معلوم باکی آغا کسان یجادلون چاوی جگڑا کی فی آیاتنا پایتن او زمن کی ما لهم نشتد دا پارا دا دویہ من محیص سزید خلاصی سزید خلاصائی فما اوتیتم من شیئن سویم باب شروع شو درم باب سویم باب درم باب او تر آخرہ پورے دے او پدی باب کی کتا استا یادی نو امور سلاسہ ذکر کی سے ذکر کی امور سلاسہ چاگا اے پاغی سرا عذاب دفع کی گی امور سلاسہ دپارا دا دفع دا عذاب اے شرک مکوا یو ظلم مکوا دعا احسان کوا درے بس دا درے آغا امور دی چی دیسر دا اللہ عذاب دفع کی گی یو شرک مکوا دویم ظلم مکوا
درم احسان کوا، دا دو مکوا او دا درم احسان دا کوا. دی توی امور سلاسه چې په دې باندې دفع د عذاب راځي. دفع د څه راځي؟ د عذاب. فما اوتیتم پس آغا چې درکړې شو تاسو ته من شیئن سشی فمتاع الحیات الدنیا پس سکا د ژوند دنیا دا، پس ډول د ژوند دنیا دی، زینت د ژوند دنیا دی. وما عند الله او آغا چې د الله څخه دی خیر غوره دی، وابقا او ہمیشہ دی. صحیح ده جی. دا چې تاله په دنیا کې صدر کړی شو کنه، دا ډول د دنیا دی، ډول ډال نفع د دنیا ده. او یا ساته دنیا له بقا نشته، نو دی له به بقایي. څنګه چې دنیا نیمګړې ده، داسې د دې چې کم نعمتونه دي هغه هم نیمګړي دي. او آخرت له بقا ده، نو د هغې نعمتونو له هم بقا ده. نو ځکه یې وی وما عند الله او هغه چې د الله څخه دی خیر غوره دی، وابقا او همیشه دی للذین آمنو. طالبات دا خبر دی، مبتدا ولراو باسا. هذا للذین، هذا دا نعمتنا للذین دا پارا دا آغا کسانو دی آمنو چی مومنان دی، وعلا ربهم او پاقپل ربان دی یتوکلون زان اسپاری. صحیح ده جی. هذا راو باسا ذکر چی للذین دا خبر دے مبتدا ولا محذوف کا. هذا للذین دا نعمتنا دا پارا دا آغا کسانو دی آمنو چی مومنان دی، وعلا ربهم او پرب اخپل باندی یتوکلون زان اسپاری. والذین عبارت معذوف دے، دا زکا خو منصوب دے. عبارت معذوف دے، زکا خو منصوب دے گا نا. دا سوک دیو ہے، دا متوکلین سوک دیو ہے. نو آنی راو بھاسا آن الذین مراد زمان دا متوکلینونا آغا کسان دی یجتنبونا چیزان بچ گئی ہا کبائر الاسمی ہا دا لوی گناہونونا والفواحشا او دا بے حیائینا. دا لفظی معنی دا خواہ نوری معنی نکو ما لفظی معنی میں آتا ہوکڑا چیرہ دا سوک دیو ہے. نو عبارت محذوف کا ذکر خدا دا محذوف عبارت دو وجینا ایدا منصوب دے. والذین یعنی آن الذین مراد زمان دا متوکلینونا آغا کسان دی یجتنبونا چیزان بچ گئی ہا زان ساتی کبائر الاسمی ہا دا لوی گناہنونا والفواحشا دا بے حیائینا. یا دویم انداز کبائر الاسمی زان بچ گئی ہا دا شرک اعتقادینا والفواحشا او دا شرک فعلینا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا او کل آنچی دویلا غصاراشی نو ہم یغفرون نو دوی درگزر کئی. سکی درگزر. اللہ دی دا صفت پا من کھرا ولی من بوک دمو کئی ستاخو دا طولو مخ کی زکا نا اللہ دی رحمو کی طولو مخ کی زکا نور خپرے گی دا اللہ دی رحمو کی دیرہ گرانا دوئے کدا اللہ رحمو شنو کار بوشی او کپا عمل شو کنا نو تاسو خلاقه سنس منزونه سنس خیر خیراتونه سنس نفلی روجی زکاتونه منزونه خو کړی دي زما در خطا دي
یم الله په حساب کتاب نشي بی حساب کتاب خبره ختمه په حساب کتاب نه ونه درخ خطا دی صحیح ده جی والذین استجابوا او دا آغا کسان دی چې قبولتیا وکړه حکم د رب خپل واقاموا الصلاة او ادا کوي منځونه وامرهم شورا وامرهم او کار د دوی په مشورای بینهم په خپل ترمنځ کې وامرهم کار د دوی همیشه په مشوره او یقینا مشوره ښه شی دی خو زموږ پښتونو ته مو وایي چې مشوره وکړو د چا سره به کوي د ښځې سره مشوره وکړم هلکه نور څوک نشي نو هغې سره کښېنه که نه دا خبره داسې ستا په نو کله ناکله زنانو هم ډېره قیمتي خبره کوي ډېره قیمتي خبره کوي ستا جوړیداره ده ستا د اړخ ملګرې ده خو څه چلو موږ یو سلام دا راته داسې ښکاري لکه تندر چې ښځې ته به سلام کوم زه به ایله بیله کور ته ځم زه به هغې ته ځم چې السلام علیکم ولې هغه مې مور ده که هلکه ستا نه ده خو ستا د بچو مور ده په دې درته زه سوګند خورم صحیح ده جي ستا د بچو مور ده نو که سلام دې وکړو نو بده ده دعا خو به ورته وکړې که نه چې الله دې سلامتیا تعالی درکړي الله دې روغ وساتو دعاګانې دي که نه نو هغه به تم خوشحاله شي وعلیکم چې الله دې نو دواړه بیا خوشحاله اوسئ که نه بس الله دې رحم وکړي اوس خو ماشاءالله دې تبلیغ سره ډېر کار وشو مخکې به مشران ناس دي خفه کېږي به نه مخکې به اختر پرس پردو زنانو سره دا مې د ترور لور ده دا مې د دیني خور ده دا مې د پلانکي خور ده هغې له به یې مبارکۍ ورکو لاس به یې ورسره میلاوو ښځې سره به یې لاس نه میلاو که چېرته میلاو به کړو وایي توی دې بې شرمه ته وګوره یقین وساتئ هغه دینی خور چې د هغې سرې نه څه حیثیت نشته د نکاح حده پورې خبره وه ختمه شوه نو ختمه شوه هغې سره لاس میلاولو کې شرم نه خو چې خپلې نکاح کړې سره به چې د لاس میلاو کړو وي وتې وي ډېر بې عزته ډېر بې شرمه دی وي شعور لاړ وي دوی ته اوس دا شعور ښکاري ای زما ربه نو څه درته ووایم دا شعور خپل معصوم له به لاس نه وړله دې حده پورې دا مشران ناست دي معصوم به ارتاو شو بد به ولګېده دوی به دومره هم نه کوله چې چود به یې که ولې مور او پلار ناست یا به چې وګورئ دومره بې شرمه دی بل سړی به راغی چوتو به خو ده به له لاس نه وړله دا ظلم نه و یار معصوم غورځېدلی تو ته نه لاس کوي نو ځکه خونوسي بیا په اوږو په سرونو باندې کېنولي را خلاص کړي ولې هغه د زړه هغه بړاس چې خو پاتې که نه نو هغه خو نه یې پوره کړی نو بس بیا په هغه نوسو باندې خپل د زړه هغه بړاس وباسي کله او په دې اوږه کښېنې کله په دې اوږه کښېنې کله ولې هغه مینه یې دنده پرته وه نو یاد ساته خپل د بچو سره مینه څه ګناه خو نه دی یار دا چا ووایي نو ځکه یې وایي والذین استجابوا او دا هغه کسان دي چې چا منلی دی حکم د رب خپل واقاموا الصلاة او ادا کوي منځونه او کارونه د دوی په مشوره بینهم په میز خپل کې ومما او د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړی دی موږ دوی ته ینفقون خرچه کوي په اتوار بازار کی صحیح معنی میں اتوار بازار کی خرچہ کئی گا نا اتوار بازار کی او درس دے خود اللہ لارو تم یادو اتوار بازار ورته یادو کن صحیح دا دی زنانو لده گرزیدو یوزے جوڑ شو کنا بچت بازار دے ادا غریبانه به کې راوړي څه زیات نه زیات چا به 15 پیمپرې را خلاصې کړي چا به 3 را خلاصې کړي و خدای دې غر کاکا د پیمپرو لپاره دې د خدای حکم مات که څه تیاریان کړی
زیات نه زیات به پیمپر راوړې که نه ایجو په دکان کې 10 روپۍ یو یا اتوار بازار کې به تا ته په 2 یا 3 میلاو شي صحیح ده نو دغه پیمپرو لپاره دې د خدای حکم مات کو وکرنا فی بیوتکن د پیمپرو لپاره خو بس الله دې رحم وکړي څه نه شو ویلی اتوار پر داسې راشي داسې ته به چې دوی چېرته مانځله روانې دي د اختر مونځ پې ناوخته کړي توبه وباسه ای چې اتوار بازار دی زما په خیال کې عبدالله کالج کې لګي که نه او په دې شپونر کې هم لګي اجمیر نګرۍ کې هم لګي بیا هغې ته پیر بازار هم لګي پیر بازار یو ځله پیر بازار زه خو هلته ډېر وخت زمونږ وشو 17 کاله مې وشو داسې کور بنې چې شاګردان به پکې نه اتفاقا کوشو به سکار تلو په دې کې غربا شو د زنانو ټوپو به ورکو والا د ادرس خو ملګري ته ما خیر دی دا څه چې پولیسانو هغې چاپو نه وله خو ته رالې دا ټول اکثر ستا شاګردانې دي په دې شروع کې ګورو چې ورته استاد راغی چېرته ونه پېژني منډې کې ادرس خیږي الله دې رحم وکړي دوی نه منې کېږي که دوی ته ډېر څه ووایي دوی ته قرآن نه که دا بخاري ورته هم داسې کې که نه خو دوی خپل هغه عادت نه پرېږدي رسم نه پرېږدي رواج نه پرېږدي دا دوی کې فطري طور باندې پروت دی که څوک وځي ګوره زه الله دې ماپې وکړي الله ډېر غفور رحیم ذات دی نو زه یو پیره به ته ماپې وکړي ته خو هر اتوار له دې زما نیه بس الله دې رحم وکړي ومما رزقناهم او د هغه اعمالنا رزقناهم چې ورکړی دی موږ دوی ته ینفقون خرچه کوي فی سبیل الخیر په لاره د خیر کې په لاره د خیر د دین په لاره کې والذین او دا هغه کسان دي اذا اصابهم البغی کله چې ورسي دوی ته زیاتې هم یانتصرون دوی بدل اخلی دا نہیں چھے ایک اور مار کے تو دکھاؤ نو چی شڑک چی کنا وی تم ایک اور مارو چی شڑک چی وی تم ایک اور مارو نو چی بل شڑک چی وی تمہارے ساتھ میں دیکھوں گا وہی دا خرزویا سے دی تمہارا چپیڑو خوڑی نو پرو ملائی چپیڑا کبھی ویلو کنا چی دیکھوں گا یا ساتا بدل اخلی خواہ خدا بدل ځان له قوانین دي ښه دا نه چې ته ځان له لوړ لا واخله بل به ځان له لوړ لا واخلي نه نه د دې مقصد د امن دی چې تا ځان له لوړ راواغس ما ځان له راواغس د ځان له راواغس ته ځان له ټوپکه تماچه ګرځې زه ځان له نو بیا خو امن حاصل نه شو دا خو مزید انتشار او فساد راغی قرآن فساد ختمول غواړي امن غواړي امن پدې نه راځي چې تم لوړ اچوت کا لوړ خاندان نه جوړ کا داسې نه کېږي نو ځکه یې وایي هم ینتصرون دوی بدل اخلي وجزاء جواز د بدلې صحیح ده علما ورته جواز د انتصار وایي سواد کې ساتھ موږ ورته بدله ویو انتقام خو دا مشروط ته په یو شرط چې هغه شرط د مماثلت دی چې برابرتیا به زیاتې به پکې نه کوي بالکل برابر سرابر که لغونې دي 19-20 وکړو نو دا زیاتې دی ښه دا یاد ساته نو ځکه یې وایي وجزاء سیئة سیئة مثلها او بدلا د بدی بدی دا مثلها پشان د هغې باندې بیا اعتراض راځي چې تاله یو سړي پړک را پرېښو صحیح ده دا بدي ده سمجھ کې راځي تاله په بدل کې پړک را پرېښو نو دا خو بدي نه ده دا خو بدله ده او قرآن وایي چې سیئة بدي اوس به څه کوي وایي هلکه دا ورته مشاکلتن ووایي که نه خرپاړو وایه یا ورته دا تسمیه چې ده که نه دا په وجه ده هغه اثر د اسم سره ده که نه تاله چې چا سپېړه را پرېښوله خوشحالي خو چې ته له یو پړک ورکړو
نو دا غا اثر د وجې نه ورته دا نوم کېښود. نو دا دویمه سیئه بدل جوړ که، چلو اعتراض ختم کا. وجزاء او بدلا د بدای سیئات مثلها بدلا دا پشان داغی. داسې ووایه فمن عفا، خو ها چا چې عفو وکړه دا لوی کار دی، درگزروں کو. پس چاچی درگزروں کو او درست کو عمل فاجروں علی اللہ، پس اجر دد پا اللہ باندے دے. انہو لا يحب الظالمین، یقیناً شاندہ دے یا یقیناً اللہ نخوخی ظالمان. دائی ولی ہوئی تالا اجازت ملاو شو، خو خیال با کئی ظلم با نہ کئی. دانا چیتا ظلم ہوکی کہ ظلم دیو کو نو انہو لا يحب الظالمین، اللہ مینہ نہ کئی. او بیاوی گورا اے چاچی بدلا واغستا کنا پس دا مظلومیت نا نو پاگا بانے سا ملامتیا نشتے. دا پار دا آغا چی بدلا واغستا بعد ظلمی پس دا مظلومیت نا فاولائکا پس دا کسانا ما علیہم نشتد پدوی باندی من سبیل سا ملامتیا. انما السبیلو بے شکا ملامتیا علی الذین پا آغا کسانو دا یظلمون الناس چاوی زیادے کئی پا خلقوں باندی. یو مانا شوا یا دویم مانا انما السبیلو بے شکا ملامتیا پا آغا کسانو دا یظلمون الناس چاوی زیادول کئی پا بدل کے دا اصلنا، چاگوی زیادول کی پا بدل کی دا اصلنا. اغول یو پڑک ورکڑی دیولا پڑکم ورکی لطولم ورکی. نو دا وس ملامت یادا، دا ملامت یادا. وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ او فساد کئی پزمکا بغیر الحق نامناسب. اولئیکا دغا کسان لهم ددوی دا پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک. ورپسی ہوئی او چاچی صبروں کو او درگزریوں کو ان ذالکا یقیناً دا کم دا اے دا صبر و غفر دیتا اشارہ کئی. ان ذالکا یقیناً دا دیر دا ہمت دا کارونون دے لمن عزم الامور، دا دیر دا ہمت دا کارونون دے. اگورا دغه شانتی تاسو پا صورت لقمان کی ویلیو لغوانی اگورے طالبات تو زر جلتی کوئی زر آیات نمبر اگورے تاسو آیات نمبر 17 اگورا آیات نمبر 17 معلوم کو 21واں پارا آخر تگورا ان ذالکا من عزم الامور. فرق شد والو کی ایزے من راوڑ آلتا پا من باندے لام داخل کا دا والی ویا آسی ستا پا کی سکارشتا دا اللہ کلام دے دا اللہ خوخا تسو کی. دویم جواب دا دے چی گورا دا صبر نہ دے یو صبر پس دا مظلومیت نا تا دیر گران دے، پس دا ظلم نا دا دیر گران دے، دیر گران دے. پتا سوک ظلمو کی کنا اتھا صبرو کی دا دیر گران دے. اور یو صبر بدون ظلم دے بغیر دا ظلم نا، لکا پتا بیماری رالا ٹوخے تبا نا جوڑتیا نو دا صبرم گران دے، خدا غی پا مقابلہ کی دمرا گران نہ دے. صبر ایسرا دا ظلم دا گران کار دے ہوئے دیر گران کار دے. یو صبر بدون ظلم بغیر دا ظلم نہ دا کسی گزارہ کی گی
شیخ غلام حبیب صاحب د الله په قبر رحمتونه ابو یو سړی دی دغه بچی مړ شو خپل په مرګ نو زړه ورو صبر کوي خو که چا ووجې نو هغه به هیر کی هیر بشي نو عايزې چې دا لام داخل کو مخکې د خبره د ظلم روانه ده ځکه یې په لام داخل کو او یقینا صبر سره د ظلمه چې ظلم پې شوی دی پس د ظلمه صبر چې دی دا ډېر ګران کار دی نو ځکه پې لام داخل کو ان ذلک لمن عظم لمن عزم الامور دا د پخو کارونو نه دی صحیح ده جی باقی انشاءالله سلام